ټول صحابه کرامو هر چا په خپل نهج په خپل وخت د ضرورت مطابق یو جماعت مشورې سره یو کار کولو دې ته مروجه نظام وایي. دا په هر دور کې هر چا کړی دی. صوفیاو د پیرانو په شکل کې کړی، د خانقاګانو په شکل کې کړی، او مجاهدینو د جهاد په شکل کې کړی، او معلمین چا باندې د علم درس او تدریس هغه کې لوی لوی خلق تیر شوي. امام اعظم سفیان ثوری لوی لوی محدث تیر شوي. د هر خپل سطح باندې د الله د راضي کولو د پاره په یو مهنت کې کوشش کولو دې ته دین وایي. خو د دې ټولو بنیاد مدرسه وه. دا ټول به د مدرسې سره منسلک وو. تاسو صلاح الدین ایوبی تاریخ کتلې، صلاح الدین ایوبی راوته چرته نه دی. صلاح الدین ایوبی سچلو، صلاح الدین ایوبی پلار سوی زبرداسي خزه سره نکاح کوم چې دا غینه یو ماشوم پیدا شي او هغه لوی شي او هغه بیت المقدس خالی کی. اوس پلار عالم دین نو، پلار عالم دین خونو یو بزرگو داغه صحبت کې کېناستو، محدثو هغه له یو جنې راشي، حضرت زنی کاله چې تا کوم رشتہ را لېږلې وه زه هغه سره واده نه کوم، اخو مالداره دی خو د هغه سوچ دیني نه دی. زما دا خواهش دی ماله خدای داسې زوی راکړي چې هغه بیت المقدس خالی کې پرده لګېدلې ده. دا خبر اوري دی هغه بزرگ ته وایي حضرت زما سفارش وکړه، زما د دې سوچ یو شانتي دی چې د موږ دواړه یو شو، الله موږ له زوی راکړي او هغه زوی چې کوم دی بیت المقدس خالی کړي. دا سوچ د مدرسې د یو عالم د صحبت نه دا سوچ راوتی و. نو صحبت د علماء مدارس دا انتهایی ضروری دی. موجوده دور کې د افغانستان د امریکې د افغانستان نه د واپسی د یورپ د ټول فوجونو د واپسی نه پس سر جوړ کې کېناسته. ای زمونږ په شانتي وده نه دي چې چېرته قتل وشي هغې وي ورشي قاتل راولئ، نه هغې وی وجه معلوم کوي د څه وجې نه قتل شوی، دا وجه ختم کوي چې آینده قتل ونه شي. هغې دا وجه هغې تپوس وکړو افغانستان کې مونږ دومره وال ولې وخوړه، 20 سال هم تېر کړ، په اربونو ډالر مو لګول، دنیا نه ډېرې راټولې کې، نتیجه صفر ده. مونږ ولې په دې ځمکه کې خپل نوکان نشو ښخولی؟ هغې په دې تحقیق ورسېده دې ځمکه کې مدارس دي. نو بیا چې بنیاد ولګولو چې دیوبند ته خو څوک نه ځي علم ته، نو چرته ځي؟ یاره وایي دا ټول مرکز سرحد دی اکوړی. دا د هغې ریټایرډ د هغې د ریټایرډ د رشین د اسرائیلو چې کم ریټایرډ سپی دی هغه لیکي چې مونږ په دې خبره رسېدلیو چې د دې ایشیا نه خصوصا د افغانستان پاکستان نه که مدرسې نه دا مدرسې بنیاد مونږ لږ وخوځو، د دې اسباقو کې د دې په سبقونو کې د دې په څه نه څه کې مونږ کار شروع کړو، نو هغې زمونږ په شان توده نه دي. هغې چې ایسٹ انډیا کمپنی هندوستان پاکستان قبضه کولو مغل خاندان ختمولو په هغې 200 کاله لګېدلي وو، 200 کاله ورپسې وروستو محنت کړی وو. مونږ او تاسو پسې وروستو محنت روان دی، د موبایل په شکل کې، سوشل میډیا په شکل کې، د فیسبوک په شکل کې لګیا دي 3G 4G. ټولې دنیا کې د ټولو نه ارزان نیټورک دی وخت کې زموږ پاکستان کې دی. دی ولې ارزان کړي دي چې هر څوک دې ته کینی، هر نوجوان په دماغ کې دا سوال پیدا شي چې یاره دا مدارس مولا دسی، مولا لاندې، مولا باندې، مولا خوا، مولا دی خوا. بیا شاعران هم خدای داسې را کړي دي مولا لاندې او مولا باندې. مولانا نه هغې په خوله دانې راخیږي. هر شاعر ته چې ور نږدې شي د پښتو شاعر ته نږدې ته د مذهب نه 80,000 میله لري. هغه وجه څه ده؟ هغه ته هغه چې کوم سوچ دی هغه عوام ته ورکولی نه شي، څوک یې اورېدو ته تیار نه دي، نو هغه زړه خوري یا د نشو په ګولو راوړي یا د شرابو په شکل کې. نو بیا هغه چې شته لږ ډېر شعور یې هغه هم ختم شي. کله چې کوم سوس شي، نالایقه شي، شاعران هم داسې بیکاره شي. لکه زمونږ د دې نوي نسل شاعر چې دی فرمان کاسکر دی، خو نو خو نو څه نو څه ډیته کا څه
شین اسمان زری زری په پول ولاړوي په بانډه ولاړوي شونډې لاندې شړې سړې دا مفکر دا مدبر دا به پیدا کی دا به زناکار بدکار پیدا کوي دا سے فکر اوزه خلق پیدا کوي ویخ نه پیدا کوي کلا اقبال علامہ اقبال یو شاعر دے زمونگا چې کله دا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت الله صحبت کې کېناستو د کشمیر د تحریک ختم نبوت چې کله قیدیانانو په ختم نبوت په کشمیر کې سر اوچت کو پهلنے امیر محمد اقبالو د علامہ انور شاہ کشمیری په صحبت کې په یو شعر د فارسی باندې 19 پیج ورته حضرت علامہ انور شاہ کشمیری لیکلی دی چې دا دسی نه دسی پکار دی علامہ اقبال وہی که زه د دې علماء صحبت ته نوې تلې زه به هلاک شوی وم شکوه ولیکلا چې کله د علامہ انور شاہ کشمیری صحبت اختیار کو نو به جواب شکوه ولیکلا چې دلته مانه غلطیانی شوی دي زد اخپل یو شعر بانی صرف داویل خودی کو کر بولن اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے وہ اخپل زاندون اوچت کا چھ ہر تدبیرون ختم شی چھ خودے تا تو وی تسغواڑی علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ ورطویل دین دا تکبر بوئی رازی دا سی موایا وی سنگا وی خودی کو پست کر اتنا اخپل زاندون مرخ کتا گا ہر تدبیر ختم شی بندہ خدا سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے دا خطر تکبر خبری کے او یو ہو ما خزکم زے کے دا خد علماء زما اصلاح اکڑا او علامہ انور شاہ کشمیری پینزم پاسو خجی او غم دا مانسیرے دا علاقے نا خجی زمونگ سرحد کی پینزم پاس کڑے ہو او اغا مفکر ڈگری دا میونخ جرمنی نا لیکن صحبت دا علماء قدمونو کے نو آغا اقبال یو رضی ورانیو کو چکل ورانیو کو خلق راغس ورانیو کو ویدہ کنزلیو کی نو مور لے راوستو استازوی کنزلی کئی اور تو یو بے وقوفو ما دی زویل بغیر او دا سکل پای ندی ورکڑی زما زوی کنزلی نشی کول پلار بینکی نوکری اختیار کا نو موری ورتسویل اوس به دا مورم درته ووایم دا مور د علماو بیان ته بتلا التنې فکر او غم پیدا شوی و ځکه الله اقبال پیدا کړی دا مورم داسې پیدایشي نه راغلی دا صحبت یافته وه پوره خاني تاریخ یې وګورئ پوه شئ نو کله دا اقبال پلار کله بینک کې نوکر شو نو مور به پرتغاښونه بوڼل نو قرض یې واخیستو په هغې چیلۍ واغسته او هغه چیلۍ به یې لشله او زوی له به یې پی ورکول چا ورته وویل ستاسو خو کره خو ډېرې پیسې راځي ته بیا پرتغاښونه ولې بوڼې وایي زما د خاوند نوکري حرامه ده د بینک ته زه نه غواړم چې زما پس وجود کې کم پی جوړېږي دا د حرامو جوړ شي او د اقبال خولې له حرامو پی لاړ شي نو زه د چیلۍ دا قرضه م خلاصوم او د دې چیلۍ پی اقبال ته ورکوم دا سوچ د علماء د صحبت نه پیدا شو ډاکټر قدیر خان چې چاله ټمبم جوړولو او التکیو خبر شو مفتی شفیع رحمت الله علیه تشریف راوړی دی نو الته اقبال حضرت 5 منټې ډو ډیر په پټه راغلی ما پسې ډېرې ایجنسیانې لګېدلې دي حضرت چې کله صحبت کې کېناستو 15 منټه تیر شو بیت کرنا چاہتا ہوں مفتی شفیع رحمت الله په لاس بیت کو حضرت ورته وویل یقینا برا ہے ته کافرانو لکار کې مسلمانانو دپاره ولې نه کې کار وی حضرت زندگی رہی تب ډیر زر ما پاکستان کې وګوري نو چې دلته ډیر تکلیفونه ور باندې راغ د دې ټمبم جوړولو نه پس چا ورته واپس لاړ شه کنه نو سی ویل پتہ ارتا وی شیخ سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھول سکتا شیخ سره می وعده کړی دا ملک نشم پریخ 15 منټو صحبت دا د علماء زړونه بدلای فکر بدلئی زړونه بدلئی زړه بدل شي افکار نظریه سوچ هر څه بدل شي نن مونږ تاسو مسله دا نوی نسل پس یو فکر لګېدلی 500 ارب صرف د مدارسو په مد کې راغلیو
10 سال مخکې بیا 500 عرب راغ چې تاسو په مدرسو کارو کوي 500 بیا راغ چې تاسو په سکولونو باندې په نصاب کې آزادی حقوق نسوه پکې واچوي نو هغه ورته د پښتنو په سیمه کې دا خبرې ډېرې بدې لګي نو یې خدا بدې لګي نو دا د سکول دیوالونه ولا درې رنګه کوي نو تاسو چې اوس هر سرکاري سکول ته لاړ شئ نو تاسو ګورئ 3 قسمه رنګ دی زیړ دا LRBT یو تنظیم دی په دنیا کې د دې بنیاد چې دا د دجال باندې ختمیږي دا غي سوچ دا دی چې انسان آزاد دی دته د مذهب ضرورت نشته نو زمونږ استاسو د سکولونو درې نو هغه پسې بیا لیکي اخو د قوم نه دی ویښ دی وایي صرف سکولونه ولا درې رنګه وایي کوي ولې ویره دا بچي به تپوس کوي زمونږ د جنډې رنګ شین دی زمونږ د جنډې رنګ سپین دی د شین څه مطلب دی د سپین څه مطلب دی نو داسې یو نسل به دا سوال مو کوي چې دا درې رنګه ولې دي نو هغې سره به زمونږ هغه سوچ مخکې تلل شروع شي وی خیر دی یو 50 کاله دی پې ولګي د دې مخامخ علما ولاړ دي مونږ تاسو خو د شپې وده شو هغې په ویب سایډو کې د دنیا رنګ اچوي هر هفته 10 12 15 شل هلکان ما سره میلاویږي جینه کوي مونږ سره چې کله رابطه وشي پهله سوال دا کوي حضرت دا تاسو الله الله کوئ دا الله شته مو که نه مال یو 2 ګلوکاران راځي نومونه یې نه علم بالا ټپې وایي راشي هلته غلي ناست دي زموږ خانقاه کې راسي زه ورته ما ته وایي نه تا منم نه رسول منم نه الله منم نو مل بیا وایي دلته ډېر سکون دی بس زه صرف دې له راځم دلته څه دي نو ملته خو خدای هم نه مني وایي نه منم خو دې سوال کیم چې دا دلته دا سکون ولې دی مونږ نو عرب پیریا مخکې میاشت درود شریف ویلی و نو عرب پیری دی ټول هلکانو را سره ویلي د هغه درود برکت دی نو هغه څه وایي دلته سکون دی بس نور نه پوهېږم څه دي دلته ما تل جادو دی وایي نور نه پوهېږم نه تا منم نه رسول منم نه الله منم خو دلته څه دي بس یو رکې پسې ګرځه یو عالم پښتو کې PhD کړې ده اسلامیات پڑھاوي په کالج کې ما سره کېناستو تاسو منئ پس خبره ما سره دلایل ویل خبره د جامعۃ الرشید فاضل دی اسلور کاله کورس چې کوي دام زمونږ بدبختی ده دام زمونږ بدبختی ده په علماو کې یو بله لار راوتې ده کوم علما ناست چې خفه کېږي دي نه نو هغه ما نه څه سوال کوي پته درته حضرت زړه کې مې کله کله راځي مې څه کړل چېرې د الله رسول خبره ټیک ده که نه چې کله مې د هغه تحقیق وکړو هغه ټول هم دې خلکو سره کېناستو د هغوی د صحبت دونه اثر چې هغلته هفته کې 2000 بوتلې شراب راځي هفته کې 2000 او جی او هغوی ته د فکر ځای وي په پېښور کې دی او جی او هلته بودا پړاویږي نوجوان نسل د یونیورسټۍ هلکان ځي اول تسکي او مونږ له بیا راخیږي هغې اوس ما ته وایي تا مونږ نه ټول هلکان خراب که مونږ به دلته خواري وکړو هغه بیا تا له درمنډې وایي اوس تا باره کې څه فکر کول پکار دي ملکه وایي فکرونه دا ټول فکر او سوچ مدرسه علما په کم شکل کې لګیا دي موږ ته پته نشته موږ د شپې وده شو هغوی خلک زموږ په ویب سایډو کې ګوتې وایي لګیا دي دومره کار یې شروع کړی نوم به محمد یو ویب سایډ والا سره ما اسې چاراله لینک راکو چې ما واورېدو نوم د مسلمانانو چې کله ورسره ډسکشن وشو ما ته وایي زه حافظ قرآن یم زه دا یم مال دا خبرې پرېږده ته مسلمان نه اوهو وی 2000 مو پیژندم وی او زه مسلمان نیم زه په دې کار کوم چې نوجوان نسل په دماغ کې به فطور څنګه واچو خصونه ګنده ویب سایډونه دي د ګناونو انټرنیټ باندې دا پاکستان کې آزاد دي زمونږ نوجوانانی ګوري زمونږ بچیانی لوڼه ګوري داسې سوالونه چې څنګه شروع کې زه ورته یم ګنده فلمونه مه ګوره څه وایي راته او همدا ګورم ځکه خو مې دماغ کې خناس پیدا شوی دی نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې دا خو عالمي سطح باندې موږ پسې ډېر لوی سازش شروع دی
بیا د هغې چې کله غلی نشو نو راوند طرف ته رخ وکړو، هندوستان طرف ته رخ وکړو، بنگلا والی مسجد کې پوړ واچولو، هلته احمد لاټ صاحب مولانا سعد صاحب په جنگ زمون په ملک په ملتان کې بل مرکز دی، دا مولانا سعد صاحب مرکز دی، هندوستان نه هلته جماعت راځي، هغه جماعت سیده حیدرآباد ته پېښور ته راغو تپوس مې وکړو دا ولې؟ وایي جی دا د راوډ مرکز د آی ایس آی مرکز دی، مونږ یې نه منو دلته خو بدقسمتي دا ده چې د دین کار کې گاډې در سره مولایي او پګړۍ په لاره کې کلاس کې قیمتي موبایلي وایي دا ولا آی ایس آی ورکړی دی دلته خو بدقسمتي دا ده سړی به د الله د دین کار کوي وایي دته ایجنسیانو دا ورکړی دی. افغانستان کې دنیا علما طلبا شهیدان شو، د دنیا یو نوجوان د 17 سالو ماته مخامخ ناستو، ماته وی حضرت دعا لراغلم جمعې شپه مل څه دعا وکم؟ وی دعا وکړه چې شهید شم. مل ولی؟ وی یاره بس خدای سره ملاوېدل غواړم. مل څنګه؟ وی افغانستان د زم او بس شهید شم چې الله سره ملاو شم. هغه نوجوان هلته شهید شو. زمونږ د علاقې یو سیمې یو نوجوان شهید شو، پلار ورپسې ګرځېدو پیدا یې کو چې چرته ښخو، قبر لحد ګلاو کو، غاړ د ګلابو ګلې په دې سینه راختلې وه په لحد کې، په زرګونو خلک شهیدان شو. بیا وایي دا آی ایس آی والا امریکا والا کوي نه والا دا د علماو وینو د قربانیانې داسې ځای لاړې څه مسئله زمونږ ملک کې دا ده. او چې کله آی ایس آی والا ته کښېنې وایي واړه بچي مې دې دعا راته وکړئ یو راغلی و ما ته وایي چا ټلیفون کړی دعا راته وکړئ، واړه بچي مې دي مال زه دعا به کوم ورک شي. دا څونه چې په غټو سیټونو ناست دي دا دونه بزدلم دي. دا تور گاڑی تورې شیشې مه ګورئ، تور زړونه وګورئ. د چا پرورش چې په حرامو کیږي آ وجود کې خوف، هغې کې بهادر نه پیدا کیږي، هغې کې بزدلان پیدا کیږي. د چا وجود نن بچی ولی په نشو راوړېده، نن بچی ولی په آیسو راوړېدل، مونږ د دې تربیت په حرامو شروع کړی دی. کوډې اچو دام امریکې راته ویلي، تماکو کرو دام راته امریکې ویلي، په ګوړه کې دومره ملاوټي کوو چینیانې پکې اچو دام راته امریکې ویلي. زمونږ هر څیز کې ملاوټ، دروغ رزق ختموي، که په ټوکو کې که په رښتیا وي. زمونږ وجود د سار پاسېدو نه دروغ شروع شي تر اوده کېدو پورې دروغ وي، د رحمت فرشتې نه راځي. که ته سوره یاسین نه ټول قرآن هم ووایې، څوک چې دروغ وایي او غیبت کوي دته د نور نه میلاویږي، په چهره به اطمینان نه وي، په زړه به سکون نه وي. کم کور کې بچی د لیور نه پرده نه کوي، په کم کور کې بے حیايي، هغه کور کې به اطمینان نه وي، جنګونه به وي. د هغه کور زنانه به تعویزګرو پسې ګرځي، فراډیانو پسې به ګرځي، بینک نه پیسې راوباسو. نو ته د ادیرې نه تعویز راوباسې په تڼه کوري شمه، بینک نه پیسې ولې نه راوباسې؟ ستا پیرې دونه تکړه دی، ستا پیرې دونه تکړه دی. دا پیریان هماغه وخت چېرته و چې افغانستان کې د خلکو لوڼه بې عزتې کېدې، ټول پیریان به هم جهاد له لېږلې وې که نه، خو ډرامې هم شروع کړي دي. تسپه تاو شوه او راتاو شوه، دا څه شی دي؟ زه ستنه زنګینه شوه، دا څه شی شو؟ کمیس لړ شو، اوږد شو، دا خو ګناه سره مږدېږي. سړی دروغ وایي، د انسان په وجود باندې د ګناه اثر کېږي، په دې وجود سره لګېدلي هر شیز باندې اثر کېږي. ضیاء الحق د فقیر محمد صاحب کور ته راځي، کور کې ملاقات کوي، ضیاء الحق وځي بچی ته څه وایي؟ حضرت کی ٹوپی مل سکتی ہے؟ दादा ये टोपा ही राखे वही सके वो ये टोपे भी वजूद के साथ लगी हुई है दा टोपा दा वजूद सारा लगे दली दा संग दा वजूद नूरानी रे दा सी टोपा नूरानी نو دغه سي کم وجود ګناه کوي دی وجود باندې چې سي هغه ټول باندې نحوستي دی وجود نه چې کوم اولاد پیدا شوی نحوست هغه کې می کوم خزه هغه کې نحوستي په ټول کور کې نحوستي نن سپینګیرو سره خبره کو یره چې دا خبره داسې ماته سوي لکور کې به مشوره وکم اختیار موږ نه ټول لاړو زمون مشران ولی مخکې مضبوطو ادا کردار نه مضبوطو ملکه الیزابت دا اوس یو انګریز امړه او ټول دنیا په خپاوه ته چې صحابیه دنیا نه تلی دا لاډیرو مسلمانانو ورته سویل الله دې قبر د نور نه ډکای پتاڼا کوری شي غیر مسلم د سوګ دا وی الله دې قبر د نور نه ډک
خو چې چرسوس کې دماغ خو کار نه کوي کنه درسې ده کنه موږ خو چرسو ته حلال حرام هم نه وایو ځکه اسلامي ریاست کې چرس